پښتنو د مشرانو په مشوره تللی. اول له مشوره ورغلی ما د محمود خان سره 5 وارې کېناستلی چې زما وروره زما مشره که ته د ما سره هلته همکاري کوې نو بیا زه ځم، او که ته د ما سره د دا جرګې سره همکاري نه کوې نو زه نه ځم. نو ده به ما ته ډېره لو تسلي راکړي چې بلکل زه درسره یم. خو چې زه ولاړم هلته 2 میاشتې ما او ملک صاحب دې تېرې کړلې، بیا زه ورته رالم. د ده خو دا پالیسي وه، هغه د پنجابي پالیسي ده چې سمت مره بی فایده پټان مره بی فایده. د دې خو دا خیال و چې وروره ملک حسن مو دی ورل بالا به ورور ماښام ضربه کړي یا به تر ما ایسته راتېر کړي، ورته ورته د ګلستان خوند وګوره. نو زه چې رالم ما ورته ویل وروره ما خو د ګلستان خوند ولیدی په قرآن که بګل زه ګلستان کې د اختلاف و سړی شته ګرده پښتانه سره جوړ دي. ته محمود کاکا زما مشره اوس راولاړ ته 50 کاله پښتون په تا پسې و، ته اوس فقط 15 ورځې په پښتانه پسې شه. ول څنګه زموږ د دې لیونۍ خبرې مګر کال 2 بعد بیا هغه رنګ راوړي. ول څنګه ما ورته وویلې ما دا ګلستان په 15 ورځې کې انشاءالله جوړېږي. ته په پښتانه پسې شه، پښتانه مه ځینې کوه چې پر غمزي مې ورولې، پر امیزي مې ورولې، پر کاکړ مې ورولې. ولې 50 کاله د تا ته پښتنه چا نه ورکړله موږ چې پر پنجابي مې ورولې، پر جنسۍ مې ورولې، پر افغانستان مې ورولې، پر بلوچ مې ورولې، پر هر چا چې تا موږ ورستلي موږ ورغلي. نو ول بیا ما ورته ویلې په 15 ورځې دا دغه چې 15 ورځې به ارام وکړو، 21 ورځ به دی قرار لنډ و ګڼ پر ریګ ور واړو د موږ سره 15 لکه پښتانه دي. بالا به طالب امریکې ته ووایي چې وځئ وروره د پښتانو د وطنه، بالا موږ وروره خپل پښتانه سره جوړېږو. دی ناست و دا لاس یې دی چې ول داسې شو، ول په دې کې د غټو قوتو لاسونه دي. ما محمود کاکا غټ قوتونه څوک مطلب نه ټول و ما خبره واوره ولان ما د دانش غټو قوتو یو مندم دی چې تاسې ټوله بولئ پاکستان دغه نوم د عیسایي ول و ما 10 کاله تا دا ویلې چې په ګلستان کې عیسایي موږ جنګوي. نو ما دا ګلستان ته مال ما ورته ټینګه کړله، ته یې بیا نیټو ته ټینګه کړه. نو ما ورته ویل مال چلو ستا به سیاسي مجبوریانې ته به د ما سره نه تللی. دا نواب صاحب نواب عیا صاحب د ټولو پښتانه مشر دی، دا را سره ملګری کړ. یوه خبره کوم، لا اله الا الله محمد رسول الله پښتنو کې به یا د ارامېتوبه کوم یا به د بغض اناته کوم. زه د منافق سړی ده سره تر دغه دی، زه د الله د رسول د الله د قرآن ماتاته د هېچا ماتاته نه یم. په ګلستان زما د پلار سر نه و شخص، زما هلته سیاسي مفادات نه وو، زما مځکه نه وه، زما تربورونه نه وو، خو زما پښتانه ورونه وو. پښتون به وینه زاړي که مینه زاړي، زه پښتون وم زما وینه زړلې. که څوک هلته پښتانه وای د هغو به هم مینه زړل. د ډېر صد افسوس خبره ده، زه دا خبره کوم خو دا 4 کاله مې دلته وه، اوس بیخي دلته راله. ته د ملک هاشم زما فوټو سره کوې، زه د کور زموږ ته خلک سره جنګ. نو واوره پښتنو ورونو، قابل احترام او د پښتنو علما کرام او د پښتنو سیاسیانو، ما ورته ویل دغه نواب صاحب د ما سره ملګری که زه یم خلقي طبعته سړی، مګر الله منم، پر الله په وحدانیت مې کیم دی، د الله سره مې ولا ملګری دی. قرآن مې منشور دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې رهبر. نو ما ورته ویلې ته دغه نواب صاحب د ما سره ملګری که په خدای کې بل څه راټولېدم په کعبه کې ناستېدم، د دې 2 کسان ورم ګوایان دي، دا جګه دی وټکوي ول دا خر ډول دی. ما دا نواب صاحب را سره ملګری که دا جګ دی وټکوي ول دا خر ډول دی. نو ما چې دا خر ډول دی ته څه کوې، ځکه د پښتانه په غاړه کې دې وراچولی.
نو چې دا نواب دې ما ډوډ کړي خو چې زه ووتلم زه دې سورنا کړلم ملک هاشم دې رباب کړي یا بل دې تبله کړله نو ته د پښتانه د مشرانو په باره کې دغه لغات وایه نو زما دغه دی دلته سره دغه نواب صاحب زه هغه کوچي نه یم چې 5 میاشتې به راسره وي د یو چا د کور شاته به راغلم ته ورته د نواب صاحب د ګل محمد جوګیزی ژوندی دی پوښتنه ځینې وکړه زما اکا د رحمان خان تر اوسه کلا د ده د کور مخته ولاړه ده تر اوسه د حفاظت هم کوي ګل محمد خان جوګیزی ژوندی دی ورته پوښتنه ځینې وکړه چې د رحمان خان څوک شیرجان کډی چې په لورلایي کې دې پوښتنه وکړه چې دا څوک بله واورئ وروره د محمود خان خسر چې و حمید خان نومېدی د حمید خان خسر چې و سردار عدلا جان نومېدی د محمود خان خسر حمید خان نومېدی د حمید خان خسر سردار عدلا جان نومېدی د 1980 کاله د مخه په کم سرای کې زه اوس اوسم په دا سرای کې دېرش مشت کرایداران اوسېدل دا ما چون ما پارچې هلته زده کړه ما پارچې و هلته زده کړه که د دایمي خبرې چا په سلو کې 1% ویل چې دا غلطه ده زه 50 کروړه جرمانه هم ورکوم او د پښتونوالي هم ځان باسم او برېت و ژیره به هم خورئ نو د دا پښتون ډېر غیرتي کوم پښتون ډېر همتګره کوم پښتون تر ګردو والله ښه اتفاق یم او د هاشم خان په ګلستان ته ورغلو پر سپېره بټ ورته کېناستل د ګرده پښتانه په همدردي پوه شولو په نفرتو په ملک نه مو فکر م کړی دی نه مو چانده کړې ده تاسې فقیران یاست انټرنیشنل فقیران د 80 کالو ده موږ ملک صاحب دی و د ورځې به 2 زره کسان راتلو دنیا به ډوډۍ خوړله یارانو به لفظونه م کول یو به نه مات ویل چې هغه پسونه اخلاق ما لیلایه که موږ مې خورو دی ژوندي وړې تش چاندې هم کوئ غونډهګري هم کوئ په ګرده پښتانه باندې مو وروره د غلامۍ او د بې اتفاقۍ او د بې ننګۍ پټو اچولی دي دننه بعد یوه لاکه راسه پر واچوئ بس پر دغه بې ختم کو ملک هاشم خان د مرشد دی ده خو دونه غیرت وکړي زما په اوټو یې تس کړي تا خو باید زه 100 ګولۍ ویشتلی و